السلام علیکم ملګرو د پنځپیریانو مشر امیر مولانا شیخ طیب صاحب ډیر زبردست حقیقت بیان کړی دی او دا ویډیو ډیره زیاته وایرل په سوشل میډیا نو ملګرو تاسو یې واورئ. وایي لانجه او اختلاف د نوجوانان احناف د مفتی محمد ندیم صاحب سره دی او فتوی به او تنقید په جمعیت علما اسلام باندې کوي. وایي زمونږ په پنځپیریانو کې د دنیا لیونی دي. نو د شیخ صاحب دا خبرې واورئ او په اخره کې د جمهوریت علمبردار موجوده ارمي چیف صاحب په باره کې د هغه صفت یې کړی او د هغه مدح بیان کړې ده. دا ویډیو تاسو وګورئ او که ویډیو هم خوښه شوه نو لازمي لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. کلي کې به یو جمعیتي سره ګډوډ راغلي ټول جمعیت به یاد جمعیت زموږ آی سره هېڅ جګړه نشته. هغو سیاسي جماعت دی که د هغوی جګړه یا به د پیپل پارټۍ سره وي یا به د مسلم لیگ سره وي یا به د جماعت اسلامي سره وي یا به د بل سره وي زموږ سره د هغوی څه جګړه په جمعیت کې ښه علما هم شته ښه خلک هم شته ناکاره به هم پکې وي په کور کې میښه هم وي سپی هم وي نو میښه او سپی به پکې وي نو موږ به هغوی پسې غاپو چې موږ به جمعیت په مخه کوو. تبلیغ کې که یو طرف ته وګورئ نو په باجوړ کې شیخ عبدالجبار ملګري خو ټول تبلیغیات دي. نو په یو کلي کې به یو سړی ځان به تبلیغي کړی هغې سره به یې ځان نږدې کړی د هغې د مورچې نه به ډزې کوي نو موږ به ټول تبلیغ یادوو. ولې زموږ دې کې لیوني نشته په دې اشاعت کې خدای څنګه مې درته وشمېرل د هغې هغه به هیر شي نو دا خو بارې پارټۍ کې نو موږ به پارټي بدناموو. پارټي په خپل ځای ده پارټۍ مه بدناموئ. بعضې ملګري یا میډیا والا یا نور نو موږ به یو خبره نه را میدان ته کوو هغوی به را میدان ته کړي موږ له به جنګ جوړوي موږ له به مقابله جوړوي نو موږ به څه کوو موږ به وایو دا زما ملګری هغه له به موږ په سر لاس دیو موږ به وایو هله شا پسې شه موږ اور مړ کړه او ځان ته میدان کولاو کړه چې تر کومې منډه وې نو اوس هغه راته اور بلی په لاره کې بیا نو موږ هغه اور مړ کړو هغه ملګری ورټو. نن سبا سوشل میډیا زمانه ده هر سړی کور ناست دی او موبایل یې راغستی څه یې چې خوښه یې هغه لیکي. خو یو درخواست کوم پوهی چې څه کوئ و چې کله ستا قلم ستا ذهن ستا کار ته پوهېږي چې هغه ستا د اختیار نه نه دی نو بیا په خپل نوم فیسبوک جوړ کړم چې څه کوې نو هغه کوه. خو د اشاعت جنډه پې مه لګو د اشاعت نوم پې مه لګوه. لکه زه ګورم اشاعت میډیا یو شی خدای څه کوي یا ما ته پته یا بل ته پته چې دا چا جوړ کړی او چې هر ورځ سهار ګوري نو هغه به څه شی ورکړی او دا پته لګي چې دا څوک دی او څوک نه دی. نن سبا هم دغه شی دی یو سړی راولګي موږ ته ځان منسوب کړي یو شی ورکړي او بیا جنګ موږ له جوړوي. په کلي کې به یو جمعیتي سره ګډوډ راغلي ټول جمعیت به یاد په کلي کې به یو تبلیغي سره خبر راغلی ټول تبلیغ به یاد. دا کار خپل کشران کنټرول کې وساتئ. زه چاپلوس نه یم او تعریفونه نه کوم او نه مې ضرورت شته خو پخوا چې به د امریکې نه څوک راته زموږ ملک ته نو یو ملاقات به د صدر سره و هغه به یې ولمسو وزیر اعظم ته بل ملاقات به د وزیر اعظم سره و نو هغه به یې ولمسو صدر ته بل ملاقات به د آرمی چیف سره و نو هغه به یې ولمسو دی دواړو ته نو بل ملاقات به د چیف جسټس سره و نو هغه به یې د درې واړو ته ولمسو نو چې هغه به لا کلي ته رسېدلی نه واپس او دلته به زموږ په ملک کې غوبل شو شر به جوړ شو. دا ړومبی ځل و چې د هغې کس راځي او څلور واړه ورته یو ځای ناست و چل ترې نه خطا شو چې اوس یې اوس څنګه ولمسومه د لمسولو چل ترې نه روان شو. اوس چې کله په موږ داسې آرمي چیف راغی
چې هغه غواړي چې دا ملک دې سم شي، هغه غواړي چې د دې ملک کم خلک بهر دي چې هغه واپس خپل ملک ته راشي او دا خپل ملک آباد کي. نو موږ سره د پښتو غم شه او موږ سره د اسلام غم شه، تر اوسه چا سره دا غم نه و. په دې عقلمند پوهېږي، هغه به پرې نه پوهېږي. څوک چې د ملک دشمنان دي هغوی دا غواړي چې موږ د دې ملک نه بهر اوسېږو. موږ دا ملک زمونږ دی، دا زمونږ مشرانو جوړ کړی او موږ به د دې حفاظت کوو.